انا تاسو به دا ویډیو ګورئ چې الله جل شانه انسان څونه ښکلی پیدا کړی دی او د یوه ستره کې الله جل شانه څونه کیمرې فټ کړي دي. د یوه ستره کې د دې زمانې ساینس وایي چې 13 کروڑ بلبونه یعنی لیټونه الله جل شانه د یوه سترګې فټ کړي او 13 کروڑ په دې بله سترګې فټ کړي. نو 13 دوړه 26 کروڑ کیمرې الله جل شانه دې سترګو کې فټ کړي دي. په موږ ګورو سور نظر بیل په نظر راځي، شین بیل راځي، تور بیل راځي، خړ بیل راځي، ګلابي بیل راځي، مور په نظر بیل راځي، ښځه بیل راځي، بچی بیل راځي. هر یو څیز جدا جدا رنګونه موږ ته الله جل شانه په دې سترګو کې ښایي. اسمان ته وګورو، ونو بوټو ته وګورو، خپل ځان ته وګورو، هر یو اعضا هر یو څیز موږ او تاسو ته جدا جدا راځي. د سترګې به تاسو ته ښکاري په دې شي باندې رانږدې کړي دي. نو دې کې الله جل شانه دونه کیمرې فټ کړي دي. نو انسان دې نه وایي چې الله جل شانه زه غریب پیدا کړم. نه، انسان الله جل شانه ته ښکلی پیدا کړی، ته ډېر امیر پیدا کړی. او که غریبي ده د الله جل شانه د سیړه ده، موږ به صبر کوو، موږ به شکر کوو، الله جل شانه به راته سیوا کوي. او که نه موږ د الله جل شانه نه وایي چې الله پاکه بس ما د غریبي راوستې خو ما الله دا یو نعمت څونه غټ دی په دې ګرمۍ کې، دا یخې اوبه او دا ښکلي او مزیدار یخې هواګانې دا پکو ته چې موږ افراطي دا بجلي او دا یخې هواګانې راکاږو که نه، دا سانس، دا ساګانې، دا سترګې، دا پوزه، دا غوږونه، دا د الله تعالی څونه نعمتونه دي. نو الله څه وایي؟ لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر وباسئ زه به له نعمتونه زیات کم. ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، او که څوک زما ناشکري چا وکړه، زما ناشکري وکړه، الله جل شانه فرمایي هغه له به زه درناک عذاب ورکم. دې سترګو تاسو ګورئ دې کې څونه قیمتي الله جل شانه عذاب پیدا کړي. الله جل شانه دې موږ استقامت نصیب کړي، شکریا دې موږ کې تاسو کې نصیب کړي. الله جل شانه دې زموږ د نعمتونو نور هم سیوا کړي. جزاک الله خیر.